ایشو ده چې زمونږه په مسجد اقصی کې قبله اول باندې ظلم او بربریت شروع دی او په دې باندې زه ټول مسلط امت ته وایم چې راوځئ او یو اواز شئ او د خپلې قبله اول محافظ جوړ شئ. دې ټایم کې موږ ټول ایزه مسلمانان دا زموږ حق دی په موږ باندې فرض دي چې د خپل قبله اول محافظ جوړ شو. تاسو ټولو له پکار دي چې په کوم ملک یئ او په کومې علاقې باندې یئ د خپل مظلومانو د خپلو مسلمانانو وروڼو اواز اوچت شئ. دا زما ستا مسلماني مسلمان زما ستا حق دی چې موږ به راوځو او د قبله اول اواز به اوچتوو. په 56 ممالک کې زموږ خلیج ممالک ټول غلي دي. زه دوی ته دا وایم چې تاسو ولې غلي یئ؟ تاسو مسلمانان نه یئ یا تاسو ته په قرآن کې نه دي راغلي چې یهود نصارا دا زموږ دشمنان دي؟ نو نن تاسو ولې غلي ناست یئ؟ موږ ته قرآن ویلي دي چې دا زموږ دوستان نشي جوړېدی. زموږ په قبله اول باندې چې دی یو ظلم او بربریت شروع دی او موږ دلته چپ ناست یو. د انساني حقوق کله خلاف ورزي ده په فلسطین کې او زموږ مسلمانان وروڼه غلي ناست دي. ډېر د افسوس خبره ده او زه د اقوام متحده ته وایم چې اقوام متحده خپل رول ادا کړي. ستاسو په قرارداد کې دا منظور دي چې فلسطین یو آزاد ملک دی او هغوی له به خپل اختیار ورکړی کېږي. نن ټول غلي دي. زما وروڼو په دې وخت کې دا زما ستا ایشو ده، دا د مسلمه امه ایشو ده. 10 زره فلسطینیان شهیدان شو، 30 زره مسلمانان چې دي هغه زخمیان شو، 15 زره ماشومان چې دي هغه زخمیان پراته دي. لږ پت په وینو کې هسپتالونه یې ونه ویشتل، سکولونه یې ونه تباه کړل او موږ نن تاسو چې دی غلي ناست یو. بلکل به غلي ناست. زه د خپل تنظیم د طرف نه د انټرنیشنل هیومن رایټس د طرف نه او د پکورا فاونډیشن د طرف نه چې دی د اقوام متحده پیغام ورکوم چې خپل رول ادا کړه، خپل رول ادا کړه. کال لپاره زمونږ قبله اول باندې وار دی. قبله اول زمونږ او ستاسو قبله ده. نو د دې لپاره زما وروڼو تاسو ټولو له پکار دي چې په هر کور نه د هر کوڅې نه د هرې ګلۍ نه خپل اواز اوچت کړئ. آزاد کرو، 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 آزاد کرو. زه ستاسو بیا یو ځل ډېره شکریه ادا کوم او څنګه چې تاسو ته زموږ دې ملګري ووایي زما وروڼو په مسلمانانو باندې کوم ظلمونه شروع دي د هغې ماشومان حلالېږي، د هغې زنانه سر تورېږي. زما وروڼو د هغې نه د هغې د زنانو له سینې کټ کېږي. موږ او تاسو یې په دې فیسبوک باندې وینو. نو موږ له پکار دي چې موږ او تاسو په دې کې په ځان کې د ایمان هغه جذبه چې ده هغه مضبوطه کړو او دې ټولې دنیا ته یې وښیو. ځکه چې دا مسلمانان چې دي نو دا ډېر زیات ودري او دغه کافر چې دي دغه یهود چې دي دا هر قسم کافر چې دي دا د مسلمانانو دشمنان دي چې موږ د دې هر قسم مخنیوی وکړو. زما وروڼو وکیل صاحب خبرې وکړې ډېرې قیمتي. زما د بل ورور د تنظیم ملګري ډېرې قیمتي خبرې وکړې. تاسو موږ له پکار دي چې د دې نه فایده والو. موږ نننۍ ورځ په ټول پاکستان کې زموږ د عوامي ورکر پارټۍ مرکزي صدر اختر حسین صاحب آرډر کړی و چې په ټول پاکستان کې چې زموږ کوم ځای ملګري دي دا مظاهره به کوي. اسوات کې، بونیر کې، په مردان کې، په پېښور کې، په اسلام آباد، کراچۍ او ملتان په ټولو ضلعو کې به دا مظاهره کوو. انشاءالله دا به په مخ کې بیایو. لږ وخت کې انشاءالله په صوابۍ کې به هم کوو که خیري چې هغې ته تاسو ټول ملګري تیار یې. یو بله خبره درته کومه د فلسطین په باره کې د مسلمانانو په باره کې که د پښتنو نه او د دې شا ظلمو نه پوره کېږي نه نو وایي زما وطنه مسلمانه جینکۍ به دې ګټي. والسلام. ډېره دا دستور د زمانې دی، هر پیرغون له یو مساوي. دا دستور د زمانې دی، هر پیرغون له یو مساوي. لقمان ولا پیدا شي که ناظور را پیدا کېږي. دا مه وایئ چې فلسطین
به ختم شي په فلسطین کې به د قیامت تر سهاره پورې جنگ جاری دا زما پیغمبر ویلي دي ستاسو پیغمبر ویلي دي د هغې مسلمانانو چې کم مسلمانان په دې باندې د مایوسۍ اظهار کوي یا مایوسي پیلاوي په هغه مسلمانانو باندې هم لعنت وم هغه مسلمانان خپل ایمان مضبوط کړي ځکه چې هغه مسلمانان نه دي خو ستاسو خدمت کې یو خبر एकदम کله چې زموږ اسلامي مرکز بخارا سمرقند باندې د اسلام دشمنانو پنجې خښې کړي او بخارا سمرقند ختمول غوښتل اسلام یې ختمول غوښتل هغه اسلامي مراکز یې ختمول غوښتل او افغانستان پې خاموش و هغه مصیبت الله په افغانستان باندې راوستی دی که په افغانستان باندې څوک خاموشه پاتې شوي او یا یې چا مخالفت کړي اول زما د اسلامي جمهوریت پاکستان چې ورته ویلی شي برای نام مسلمانان د اسلام کې جمهوریت شته دی هم نه خو زموږ مسلمان هغه کردار نه دی ادا کړی چې کوم ادا کول پکار و هغه مصیبت هغه مصائب په موږ باندې طرح په قسم باندې نن هغه موږ زوال پذیر یو زموږ په خپل ملک کې دننه لال مسجد غونډه کې دیني مرکز باندې ګولۍ ورېدې زما یتیمانان خویندې شهیدانې کېدې زما یتیمانان بچي شهیدان کېدل زما یتیمانان وروڼه طالبان شهیدان کېدل او زموږ پې نه پاکستان خاموش حکمرانو پې نه اوبه بند کړي وي ګیس یې پې بند کړی و بجلي پې بند کړې وه غلی پې بند کړې وه نن چې وګوري په پاکستان باندې هر یو شی مصیبت دی اوبه مصیبت پټرول مصیبت ګیس مصیبت بجلي مصیبت ولې مصیبت دی ځکه چې په موږ کې اسلامي غیرت نشته چې موږ کله اسلامي غیرتمند شو باغیرته مسلمانان شو نو الله رب العزت په د ابابیلو په شکل کې زموږ مدد کوي څنګه چې زموږ د فلسطین درونو کېږي فلسطین باندې خو زموږ په نظر کې دا ده چې اسرائیل د کائنات بدماش دی لا اله الا الله محمد رسول الله اسرائیل بدماش نشي کېدی اسرائیل ضرور نشي کېدی